د رمضان شریف مثال د حضرت یوسف علیه السلام دی. یوسف علیه السلام داسې پیغمبرو چې د برکته د درونو ته الله ګناه معاف کړی ده. په کال کې 12 میاشتې دي او داسې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو. اوس هغه 12 زامنو کې یو زوی حضرت یوسف علیه السلام دی او باقی 11 زامن دی هغې د یوسف علیه السلام مخالفتو کو کوی ته وغورځاو. اوس دغه 11 رونو جرم وکړو. یوسف علیه السلام به د مستقبل پیغمبر جوړېده، هغه سره ظلم او زیاتې کړی دی. ظاهره خبره د الله پاک به تپوس کې دام ولې داسې وکړل. خو د یوسف علیه السلام مخکې چې دا 11 رونه پیش شو نو دوی ته یوسف علیه السلام معافي وکړو، د الله نه مولا بخښنه وغوښته. د یوسف علیه السلام د خاطره دغه 11 رونه ولا الله پاک معاف کړل. همداسې د کالم 12 میاشتې دي. 11 میاشتې دا بنده ګرځي آزاد زندگی تیری چې څه ته زړه کېږي خولې ته کوي او خوري یې. د 11 میاشتو کې دې خوړلم کوي اسکلم کوي. او چې کله دا 12مه میاشت راشي د رمضان شریف دا میاشت پرې راغله نو د دې د خاطر هغه تېرې 11 واړه میاشتې د هغې ټول هر څه ورته معاف کړي ویې بخي. هلته یوسف علیه السلام 12 ورور دی هغه لاس پورته کړی دی، پروردګار زما دا رونه ماته وبخه معاف یې که ما بخلي دي. نو داسې دا 12مه میاشت د رمضان شریف الله پاک ته جاړي، لاس به پورته کړي، دعا به غواړي د مغفرت. حدیث مبارک کې راغلی دی د قیامت په ورځ باندې خاموشي به وي او جړه به وي. هر طرف نه خاموشي به وي، 2 قسمه جړه به راځي. هغه 2 قسمه جړه پسې الله پاک به تکل کوي او مخې ته به راولي چې دا جړه د څه ده. نه یو ځای کې قرآن پاک دی، قرآن به جاړي، الله پاک ورته فرمایي ولې جاړې مه جاړه قلار شه. وایي قرآن شریف ورته وی پروردګاره جاړم په دې چې کومو خلکو به په رمضان یا په غیر رمضان کې د شپې زما تلاوتونه کول او د خوب نه به ځان ویستی او زما د تلاوت په وجه ادې لا بخلي نه دي نو زه به څنګه قلار شم، هغه وبخه نو زه به بیا قلار شم. الله پاک ورته فرمایي ټیک دا هغه مې وبخل خو زه ته قلار شه. دویم قسم جړه هغه به د رمضان المبارک د میاشتې وي. دا مونږ او تاسو چې روجې نیسو دغه روجې او رمضان شریف به جاړي. الله پاک ورته فرمایي ته ولې جاړې قلار شه. وی دا رمضان شریف دا میاشت به ته پروردګار هغه خلک چې خوراک څښاک نه یې زما په وجه ځان ساته او روژه دارو ادې لا بخلي نه دي زه څنګه قلار شم. زه به هغې پورې جاړم کمې پورې د دغه روژه دار مسلمانان بخلي ني. الله پاک ورته فرمایي زه ځان سره جنت ته بوځه بخلي مې دي خو ته قلار شه. نو یوسف علیه السلام هم د رونو دپاره لاس پورته کړی د مغفرت سوال کړی دی، الله ورته بخلي دي. داسې د رمضان شریف دا میاش او قرآن پاک هم زمونږ د مسلم امت دپاره اللہ نے سوال کی اللہ بے پورا کئی اللہ بے بخی. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.